ما درته ویل چې درې کسان په ځګي کې ناست دي ما ته یو شکنځا کوي زما په نامه باندې چې د مولوي جبار څه کوم دا بل سړی ما ته ګرم مجلس سره رسېږي چې کوم چا زما ماینه راښکنځلې ده دا قال الله وقال رسول باندې زه په اړ و جلا خبر یم ما د هیڅ چا سره د مځکې دعوا نشته زما د هیڅ چا سره د وټلو د مځکې او د دکان دعوا نشته ما صرف قال الله وقال رسول باندې سره دعوا دا قال الله وقال رسول د بیانوم دا پر ما باندې حق لري دا زره خرول د کافرانو کار دی لیکن مجدانو سره برابر وو زموږ د نبی سم توهین هم کافران کوي زموږ د الله توهین هم کوي او زموږ د قران پاک توهین هم کوي خدای غبر سره موږ د کافر طریقه خوان راکې د قران نه من دا غبر سره د کافر او د بوش طریقه خوان راکې د علماو د نه منو د رسول الله الله کې طریقه خوان راکې د کافر نه کې طریقه خوان راکې دا رقم انسان د نبی علیه الصلاۃ والسلام د شفاعت محتاج دی دا هم په خله کې دا کې د رسول الله سره محبت سره او د ځان انجلی جوړه کړي دا یو شر په وسه باندې نه نو خور به سي ظالم دا بدر معلوم نو جبار خبري به خود به در باندې لګیږي کنزل مو به کوي بعد مو به وای غلط مو به کوي خو ان شاء الله تعالی په خبر کې بدر معلوم چې خدای کوي او په ورځ د قیامت بیا ځما خبري ان شاء الله تعالی در معلوم قسم د ارچا کنزل د ارچا خبره ماته جلا رسېږي ما درته ویل چې درې کسان په ځګي کې ناست دي ما ته یو کنزا کوي زما په نامه باندې چې د مولوي جبار څه کوم دا بل سړی ما ته ګرم مجلس سره رسېږي چې کوم چا زما ماینه راښکنځلې ده دا قال الله وقال رسول باندې زه په اړ و جلا خبر یم ما د هیڅ چا سره د مځکې دعوا نشته زما د هیڅ چا سره د وټلو د مځکې او د دکان دعوا نشته ما صرف قال الله وقال رسول باندې سره دعوا دا قال الله وقال رسول د بیانوم دا پر ما باندې حق لري بیا یم زه در بیانوم کزما مور ښکنځي کزما خور ښکنځي کزما خاندان ښکنځي کزما ارڅ ښکنځي بیا هم تی پر ما حق لري ز خپل حق تی ترسوم ورځ قیامت الله تعالی جواب زنه لرم خدا شپ در سره نوٹ کی چې د ار چا خبره ما ته رسېږي د ار چا ار یو قسم خدای ما ته معلوم چې چا ما ته د مینې ښکنځا کړی چا ما ته د خور ته کړی چا ما ته د خاندان ته کړی ما ته قسم خدای چې ار یو کده کلی په یو سر کې د کبل سر کې دی کده روډ سپور ته کښته دی ما ته ار یو رسېدلی خو زه بیا دا وایم چې الله تعالی دې دا بدله په دنیا او آخرت کې زما د ښکنځا او د علما کرامو د ښکنځا بدله دي الله تعالی په ورځ قیامت او په قبر کې په دنیا کې جوړ هغه بدله دي الله تعالی جوړ کې چې الله تعالی د فرعون سم نه اخیست بس دا خو الله تعالی تکو نور کما د څوش ښکنځا کوي ودی کې د دې بلا جوړ خو رب ذل جلال انتقام جوړ الله تعالی دې دا بدله جوړ دا خدای تعالی د تر اولادو بس ظالم زما خو تاسو په وټر نه دي جنگ ظالم زما خو تاسو په مزکه نه دي جنگ ظالم زما خو تاسو پر مزکه او پر دکان نه دي جنگ نه بس ما ته وستا په 500 روپۍ په کومه ما تاسو دا وکړي نظر دا وژم الحمدلله ما ان شاء الله تعالی دا خپل پر کړ ما تعالی تعالی په خپل بیا رزق رزم راکړي خدای زما جمهوریت خاص ما به خدای راکړي زه خدای غواړم چې سره کوم وژې نیم دا قال الله وقال رسول باندې ستاده ما سره بدی ته پر دې وجه ما د ښکنځا کوي ما ته بد وای نو الله جل جلاله دې هغه انتقام در سواخي ارڅوک شي په ارزګ شي رب ذل جلال په دنیا او آخرت کې وښه مو چې هر علم د ښکنځا کوي د ما څونه سي بهتر مولانا عبدالرحمن صاحب هر چا د ښکنځا کوي هر علم ته رب ذل جلال دې هغه انتقام جوړاخي چې په دنیا او آخرت د عبرت نشانه جوړ شي ارڅوک شي ارځي چې کنه لري کښه نور موږ انتقام نه جنا خو په خبر به لیکن ما تر اوسه یې کړل ولا کړ ور یې کړل مې قسم په قران کړ چې ما د ښکنځا کړ شور سره خانم سره غبړو سره کوم نور په پیاز ما د الله سره الله تعالی سره کوم رابطه ده هغه زما د الله تعالی خپل کار ان شاء الله الله تعالی ترستلم دي زوینم هغه ما ته معلومه